نه نه تعلیم په نامې ترقۍ په نامې روشن خیالۍ په نامې ایمو ښځو حجاب و عفاف و دغو شیو نه نفرت شوی دی. هغوی سوچ دا کوي چې که چیرې حجاب تنگ نظری دی، پرده بنیاد پرستی دی، دیکیانوسی دی، ماډرن شوله، ترقی یافته شوله، دا دی چې حجاب وغورځوه، پرده وغورځوه. خو یاد وساته پرده د ښځو زینت دی، پرده او حجاب د ښځې زیور دی. هغې ښځې حسن، هغې ښځې عزت دو بالا دی، عظمت دو بالا دی چې هغه څومره عفاف و حجاب کې دی. په تاسو معاشرې کې لیدای شو، دا مو پریکټیکل تجربې دي چې کومې ښځې سوره پردې کې، عفاف کې، حجاب کې دي، اندوره هغې جلکې ښځې ډیمانډ زیات دي. ویکس کومه ښځه چې پردې خیال زیات ساتي، حجاب خیال زیات ساتي، محرم و نامحرم خیال زیات ساتي، خپل ځان پسې پام فکر ډیر وي، اندوره معاشرې کې هغه قیمت زیات وي، اندوره معاشرې کې هغه عظمت زیات وي، اندوره ضد زبان عام وي، هغه اندوره خلک هغه خستګرۍ رشته زیاته غواړي. په نسبت د نن سبا زمانې کې چې د کومې رابطې کس یوه جمله صرف د کوم دا صرف بریکټ کې دی، دا جمله ما موضوع سره تعلق دوره نه لري. په نسبت د هغه جلکې خواتین چې هغه ماډرن شولې دپاره، هغه ډېر ترقي یافته شولې دپاره، هغوی حجاب نه، پردې نه نفرت، محرم و نامحرم خیال نه، خصوصا هغه سټیج کې چې کله دی بهترین سټیج دی د عفاف و حجاب، بلوغت نه بعد هغې و سټیج ته ورسېږي، دغه ځای کې د دوکه شي، خلکو سره رابطې، تعلقات، کنکشن جوړېږي. یاد وساته زه تا نه یوه پوښتنه صرف اندوره کوم، خلکو څخه به د رابطې کنکشن جوړ شي، خو وروسته به دې څه قیمت نشي جوړ. داسې جلکې بیا معاشرې کې څه قیمت نه وي، څه ویلیو نه وي. ویلې چې کومه جلکې رابطې، تعلق، کنکشن وباندې مشهوره شوه، اندوره څه چا وپېژندله، هغه څه بیا هیچا شوق نه وي چې دې سره رشته وشي.